السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب څنګه لږی ښه حیثیت او خدای برابر یې. مفتی صاحب اسلام خان خبرې کوم د سوات نه جي. دا تپوس کول غواړم جي چې دا فکري ولی الله والا چې کوم دي دې باره کې لږ وضاحت وکړي چې دا څنګه خلک دي د دې باندې لږ روشنایي واچوئ. جزاک الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګری د فکری ولی الله تحریک باره کې سوال کړی دی چې د دې څه حکم دی. د فکری ولی الله تحریک ملګری چې څومره مونږ ته راغلي دي او انفرادي ملاقاتونه یې کړي دي د هغې په خبرو کې یو څو خبرې مونږه نشانه کړي دي. یو خداغي یو باطل نظریه یو گمراه کن نظریه دا ده چې په شریعت کې مقصود اصلی قیام خلافت دی. د قیام خلافت نه بغیر ایمان او عملونه ټول بیکار دي. دا ډیره گمراه کن نظریه ده. که اسلامی خلافت او قیام نوی بیا به هم مسلمان د دې مکلف وي چې دیو به منځونه روجې حج زکات وغیره احکام شرعیو پابند وي. دی د دې تصور نه بالکل غاری دي. گویا کې د اسلام د منصوص احکاماتو توجه بلې غاړې ته اړي چې دې ته ګمراه کن نظریه وي. دویم چې څومره موږ دی مطالعه کړي دي دی د انفرادي عاداتو د اطوارو د وضع قطعه د نشست او برخاست کې اتباع رسول بیکاره ګڼي چې بس دا خو د هر سړي انفرادي عادات دي چې څنګه یي وضع قطعه لباس غم او خادي دې سره د پیغمبر العیاذ بالله هیڅ تعلق نشته. دې کې ته آزاد دی. دا هم د ګمراهۍ والا نظریه ده. دارنګې اعمال یعنی نماز روجه حج او زکات دینوی مقصود دی چې تا ته تربیت او فرد معاشره حاصل شي. نور په عباداتو کې څه مقصدي فایده نشته. اجتماعي او سیاسی حکومتي ذمہداریو د دې د سنبالولو زیات کوشش وکوي. دا هم گمراه کن نظریه ده. عقاید په خپل ځای دي، اعمال په خپل ځای باندې دي، خلافت مسله په خپل ځای باندې ده. بل د علماء عصر د موجوده دور ټول علما دي جاهل او ناپوهه ګڼي. دا هم د ګمراهۍ نظریه ده. د یاجوج و ماجوج متعلق د دې تصور دا دی چې بس چین او روس کې کم عوام دی اصل کې یاجوج و ماجوج دغه دي. دا کم معروف تصور چې قرآن ذکر کړی دی وی دا ګپ شپ دی. دا هم د دې ګمراه نظریه ده. بل ګمراه عقیده د تحریک فکر ولی الله دا ده چې د ګیرې متعلق وای چې بس دا د حضور صلی الله علیه وسلم یو بشري عادت دی. دا څه امر مهم نه دی، څه اهمه خبره نه ده که ګیره دی وي او که نه وي. دغه رنګې د پاکستان کې څومره دیني تنظیمونه دي د دې باره کې د تحریک فکر ولی الله نظریه دا ده چې دا ټول د امریکې د مفاداتو او د هغې د فایدو دپاره استعمالیږي. د جهاد افغانستان باره کې ډېر منفي تاثرات لري. د تقدیر د موجوده تصور هم نه دي قایله. دارنګې دا فکر ولی الله تحریک د خمینی انقلاب تایید کی. دغه رنګې حاصل د دې د ټولو عقایدو دا دی چې فکر ولی الله مخص یوه دوکه ده. د شاه ولی الله رحمت الله علیه په نوم باندې د اشتراکي نظریاتو پرچار کی. گمراه الخلق دے دیونه ځان ساتل پکار دی. مفتی تقی عثمانی صاحب په فتاوی عثمانی اول جلد کې هم د دې خلکو دا قسم نظریات هغه ذکر کړي دي او ویلي دي چې دا صرف د یو دوکې نوم دی. عزتمند شي والسلام.